نو یاد ساتئ امت ته لوی افراد دا زنانه ورکړي چې زنانه دیندارئ. زموږ ډېر لوی بزرګ د سلسله چشتیه تېر شوی دی خواجه معین الدین چشتي اجمیری رحمت الله علیه. د دکن تلال دا انتهایی جنوبي هندوستان دی. چې را واپس شو ډېر خوشحاله او مور ته تپوس وکړي چې بچیه ته ولې نن دومره خوشحاله؟ وایي خوشحاله په دې ما چې په دې سفر کې الله 80,000 هندوان زما په لاس مسلمانان کړه او 3 لکه مسلمانانو بیعت د توبې وکړه. امور ورته وایي دا ستا کمال نه دی. څنګه زما کمال نه دی؟ د سفر مشکلات میں برداشت کړ، تودې سړې میں برداشت کړې، لوږې تندې میں برداشت کړلې، وازونه نصیحتونه مې خلکو ته وکړه. ته مور ورته دا ستا کمال نه دی. ولې نه دی؟ وایي په دې وجه ستا کمال نه دی چې ته پیدا شوی په دغه ټول ټیم د رضاعت کې، چې کلم ته ما پیو ته سینې ته اچولې نو یو ټیم هم داسې نه دی راغلی چې ما تازه اودس چارهدام نه کړی، 2 رکعته نفل مې نه کړی چې الله زما دې بچي ته ما نه باطني طهارت منتقل کړي چې ستا د دین خادم وګرځي. او سوچ کوئ شپه به م وه، ورځ به م وه، سړزي به م وه، ګرمي به م وه، باران به م، یو ټیم وای چې داسې نه دی راغلی چې ما تازه اودس چارهدام نه کړی او د پاکۍ حالت ما 2 رکعته نفل نه کړي. نو دا ستا کمال نه دی، دا زما د دغه مهنت کمال دی. یعنی لوی افراد امت ته چې ورکړلی شوي دا زنانه ورکړي، د زنانو تربیت ورپسې کار فرما دی. یو زنانه ده د هغې ماشوم زوی دی مدرسې ته ځي، چې راځي واپس دی زنانه ول ذهن کې دا چولې دا زه به 2 رکعته نفل کې تا ته به الله روټۍ درکوي او حال به دا و چې مخکې نه به ورته د مور هغه ځای کې روټۍ کېښودله. دا ماشوم به راغی 2 رکعته لمونځ به وکړه، هلته به روټۍ پرته وه روا به اخیستله. دا یې ذهن کې ته چولې دا تا ته الله درکوي خو غواړې به ته. یو وارې دا مور غم خادۍ ته تللی، د دې ماشوم د چوټۍ ټایم شوی دی، ډېر کوشش کړی چې راورسم او دا خو به ما خپل بچي ته یو اعتماد ورکړی چې الله دا روټۍ درکوي. راونه رسېدله، مختصر دا چې راغله دا زوی ورته وایي مورې نن خو ما ته د نور کله په مقابله کې ډېره اعلی بهترینه او خوږه روټۍ دا میلاو شوله. چېرته وه؟ تا راته وایي چې راشي 2 رکعته لمونځ به وکړې او بیا به الله نه وغواړي نو دغه تاخ کې به روټۍ پرتې چې ورلم هم هغه 2 رکعته لمونځ مې وکړه، الله نه مې وغوښته. خو پرون چې څنګه روټۍ وه دا نننۍ روټۍ ډېره چېرته ما ته هم لږه راوه یو نوڼۍ پاتې ده چې خولې ته یې کړله، هغه د دې دنیا روټۍ نه وه، خوږه روټۍ وه ډېره عجیبه. دغه ماشوم بیا حضرت بختیار کاکي رحمت الله علیه کاکي خوږې روټۍ خوړلو والا ته وایي دا وګرځېده. دا ماشوم چې کله په ښه بد باندې پوه شه او جماعت ته قاري صاحب ته یې ولېږه چې دته قاعده شروع کړي، نو بجای د دې چې د قاعده شروع کړی وی نو ده د الف لام میم نه شروع وکړله او قاري صاحب ته تلاوت شروع کړ. دا قاري صاحب حیران پاتې شو، دا څه ماجره ده؟ دی رالېږلی اوس دی له دی چې دته الف با تا څا دا شروع شي، قاعده نوراني شروع کړي او د تلاوت شروع کړ. نو تپوس یې ته وکړه چې دا چېرته دې زده کړی دی؟ وایي زما مور د 15 سپارو حافظه ده او هغې چې څومره تلاوت زما په مخ کې کړی دی ټول راته یاد دی. دې وجه نه مې عرض کوو چې د ماشوم بنیادي د تربیت ذمهواري دا د مور غېږ ده. اوبه چې مور دینداري د قرآن سره تعلق کسی کې یو ماشوم پیدا شه جړلې خولې په خوله نه کېښودله. حضرت تانوي صاحب ته چا دم ته راوسته، خلک بزرګانو له ماشومان دم ته بوځي، دم ساخت تعویز دا جایز امور دي. چې راوسته تانوي صاحب د تلاوت شروع که بس ماشوم خاموشه شه. څوک چې ورسه و هغه هم حیران شو
تانوی سے وته فرمایل تاسو لاړ شئ د دې د مور نه تپوس وکئ چې دی کله په حمل کې او په خېټه نو دا کم کار ډېر کوم چې لاړه تپوس یې کوي ما د قرآن تلاوت ډېر زیات کوم نو اوس خدا ناپاکه د هغه شان تلاوت یې کولی نشه او د تانوي صاحب ورته وفرمیل د دې ماشوم روح د قرآن د تلاوت سره عادت شوی دی او دا چې د مور په خېټه تلاوت یې اورېده اوس تلاوت ورته میلاوي اوري نه د روح خزان نه میلاویږي دا ماشوم جاړي نو هغه ته به وختن په وختن باندې تلاوت کوو ګور دا د مور کمال دی نو عرض دې پورې کوم چې خپل کور ماحول تاسو دینداره کوي زموږ د نوي نسل چې را روان وخت کې هر طرف ته د ګناه اسباب دا په وافر مقدار کې موجود دي او تاسو که خپل اولاد بچ کول غواړئ نو په خپل غېږو کې د دې د دیندارۍ غم وکئ جماعت قاري صاحب مولوي صاحب په خپله به خپله ډیوټي کوي لیکن که تاسو په اصل معنو کې دین د ده د مزاج حصه ګرځول غواړئ ګورې ستاسو غېږ ده